حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مخې ته قیدیان راوستلی شو. یو زنانه وه د هغې د پیو ماشوم د جنگ دوران کې رک شوته چې بیا کله د کفارو قیدیان راوستلی شو نو دی په قیدیانو کې خپل ماشوم لټولو چې زما دا ماشوم به چرته وي. چې څنګه هغه ماشوم ولیدو اخذته او ماشوم یې راونیولو خپل بچی او ځان ته سینې ته نږدې کو فارضعته او پی ولا ورکړ او د مور چې کم د بچی سره مینې هغه د مینې اظهار یې کو ځان ته راجوخ کو ښکلی کړو. په دغه وخت کې صحابه کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتل نو یو ټکی نبی علیہ السلام او فرمایل اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار. اے صحابه مال یو رای راکې دا زنانا دا به د خپل بچی ورته لړکی. ټولو صحابه ویل چې الله رسول چرته کې دي چې د هغې مینې ته وګوره سمه لیونۍ وه په خپل بچي پسې ګرځېده چې میلاو شوه د کم د مینې اظهار یې ورسره وکړو نو دا چرته دا ماشوم ورته لړکولی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل لله ارحم بعباده من هذه بولدها. دا یو مور د خپل بچی سره څومره مینه کوي د دین زیات الله رب العزت د خپل بنده سره مینه کوي.